الله تعالی جل جلاله امنولو علماء ته ډېره مینه ورکړې ده چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت سره ډېره مینه کوي. حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق محدث اکوړه خټک رحمه الله تعالی مدرسه چې کله جوړه کړه نو یو کټ طالب ته حواله کو چې دې کټ ته به تناسي چنده به کوي. نو هغوی چنده شروع کړه. یو ورځ یو خان راځي او ډېر لوی تکبر نه سپلی ورته راوباسي او کټ ته ورولي. مولایانو تاسو به هم ماړه نشئ، دا سپلی هم واخله چې درې کمه او لاړو ترې طالب راغی مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله تعالی ته او په جړا ورته حضرت بلالکي خان خو داسې ګستاخي وکړه کټ ته سپلی را وویشتلې. ورته بچیا بس دین دپاره دا تکلیفونه دي مونږ تاسو بیا برداشت کوو. وایي زه نوره چنده نشم کولی نه خیر ده بچیا دا تکلیف به برداشت کوو. دا سپلی بازار ته یوسه خرڅېږه پیسې راته راوړه. وایي هغه لاړلو او سپلی په 2 آنې باندې خرڅې کړلې او ورته راغی چې دا 2 آنې دي. وایي لاړ شه بازار ته او بازار کې یو چاټو واخله. چاټور دی که څه مونږ چاټۍ یوه چاټۍ واخله او یو ګیلاس واخله. په دې 2 آنې باندې یوه چاټۍ واخیسته او یو ګیلاس یې واخیستو. وایي څه په وکړم؟ وایي دې کټ سره دا کېده او اوبو یې ډکوه چې ده ته ثواب ورځي. که دا یې مړ شو چې څونه پورې دې چاټۍ کې خلک اوبه څکي ده پسې به صدقه جاریه وي. هغه کس په کوم انداز باندې سپلی راولي، ګستاخي انداز باندې، خو عالم یې په مینې محبت سره قبلوي. یاد وساتئ دې استادانو خپلو شاګردانو ته اولنی حدیث ښودلی چې مسلسل بالاولیه ورته وایي، هغه ته حدیث الرحمه وایي. هغه حدیث هم دا دی الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. د دې مطلب دا دی چې مهرباني کوونکي رحم کوونکي په دوی باندې رحمان چې لوی برکت والے او لوی اوچت ذات دی هغه رحمت پلیږي. تاسو ځمکې والو باندې رحمت او مهرباني او شفقت کوئ. هغه ذات چې په اسمان کې حکومت دی، اسمان وال حکومت کوونکی ذات په تاسو باندې رحم وکړي. نو استاد اول شاګرد ته ووایي جوړه زما او ستا خپله منځ کې رابطه دا د رحم او د شفقت او د مهرباني والا ده. لهذا ته چې مخ ته لاړ شې خپلو مبتدیانو او عوامو ته ورځئ، تا به هم دوی سره د مینې د محبت او د شفقت وال او د الله رضا دپاره مینه وي. نو د ما عزیزانو علما الحمدلله د خلکو ډېر زیات خیرخواهان دي او دا مدارس د ستاسو په مددونو باندې چلېږي. نو خامخا د مدرسو کې تاسو تعاون کوئ چې کوم ځای کې اوسئ د خپلو مدرسو خیال ساتئ. الله تبارک وتعالی دا اداره کامیابه کامرانه کی. څونه ادارې د پاکستان کې یا نور دنیا کې یا الہ العالمین ټول مراکز، ټول مساجد، ټول خانقاهانې او یا الہ العالمین ټولې جامعات په خپل فضل و کرم احسان سره کامیاب و کامرانی او حفاظت کې وساتئ. یا الہ العالمین کوم علما کوم طلبا د ستا د دین خدمت کوي او یا الہ العالمین د دین خدمت دپاره خپل ځانونه وقف کړي دي. کوم خلک که عوام هم دي خو چې د مدرسو سره د امې صفونې درهمې مدد کوي یا مینه کوي، یا الہ العالمین د دوی ټولو په مالونو اولادونو عزتونو زندګیو کې برکتونه نازل فرمایه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.